بسم الله الرحمن الرحیم د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه لسم نمبر درس دی. یقول المصنف رحمه الله تعالى فإن قيل قد نوقظ بالنداء نحو يا زيد قلنا حرف النداء قائم مقام أدعو وأطلب وهو الفعل فلا نقض عليه. دین مخکې درس کې دا خبره مونږه ذکر کړې وه چې په دې فصل کې مصنف څلور خبرې ذکر کوي. لومبۍ خبره د کلام تعریف، دویم د اسناد تعریف، او دریمه خبره د کلام د حصول صورتونه، او څلورم نمبر مصنف یو اعتراض ذکر کوي او بیا د هغې اعتراض په خپله جواب ورکوي. او دغه اعتراض دا مصنف کومه دریم نمبر خبره کړې وه نو په هغې خبره باندې اعتراض کیږي. دریم نمبر خبره مصنف دا ذکر کړې وه چې د کلام د حاصلېدلو صرف او صرف دو صورتونه دي. یو صورت دا دی چې دوه اسمونه وي، او دویم صورت دا دی چې فعل او اسم وي. د دې دوو صورتونو نه علاوه چې نور څونه صورتونه دي نو د هغې نه کلام نه جوړیږي. نو د مصنف په دې دعوه باندې چې د کلام د حصول دو صورتونه دي، مصنف په خپله یو اعتراض کوي او بیا د هغې جواب ورکوي. اعتراض دا دی چې ستا دا دعوه دا ماتیږي او زه به تا ته داسې کلام در وښیم چې هغه به وي کلام، حالانکې هغه کلام هغه به د دوو اسمونو نه یا د اسم او د فعل نه مرکبو نه وي. مثلا یا زیدو نو دا بالاتفاق کلام دی. ټول نحویان دا وایي چې یا زیدو دا کلام دی، حالانکې دا د دوو اسمونو نه هم نه دی مرکب او د اسم او د فعل نه هم نه دی مرکب، بلکې یا زیدو په دې یا زیدو کې یا حرف دی او زیدو دا اسم دی. نو دا کلام دی او دا د حرف او د اسم نه مرکب دی. لہذا ستا دا دعوه کول چې د کلام د حصول صرف دو صورتونه دي نو دا دعوه کول دا ټیک نه دي. نو مصنف رحمه الله په خپله د هغې جواب ورکوي چې تا دا کم مثال ذکر کو یا زیدو، نو په دې کې دا کلام دا د حرف او د اسم نه دی مرکب، بلکې دا کلام دا د فعل او د اسم نه مرکب دی. په دې مثال کې یعنی په یا زیدو کې دا یا حرف دا قایم مقام دی د ادعو یا د اطلبو فعل. لہذا دا ادعو او اطلبو نو ادعو دا فعل لی او په دې کې انا ضمیر مستتر دا فاعل لی، یا که دا یا حرف ندا د اطلبو فعل قایم مقام وي نو اطلبو هم فعل لی او انا ضمیر مستتر په دې کې فاعل لی. لہذا زمونږ چې کومه دعوه کړې ده چې کلام د حصول دو صورتونه دي، کلام یا به دا د دو اسمونو نه مرکب وي یا به د اسم او د فعل نه مرکب وي، نو په هغې دعوه باندې څه اعتراض دا نه واردېږي. نو مصنف فرمایي فإن قیل که چرې دا اعتراض وکړی شي قد نوقظ یقینا ستا دا حصر دا دعوه دا ماتیږي بالنداء په ندا سره نحو یا زیدو، لکه په دې مثال کې یا زیدو په دې کې یا حرف ندا ده او دا زیدو اسم دی، نو کلام د حرف او د اسم نه مرکب دی. نو مصنف د هغې جواب ورکوي قلنا مونږ وایو حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلبو. په دې کلام کې د حرف ندا یعنی یا حرف ندا دا قایم مقام دا د ادعو او د اطلبو فعل.
نو اصل عبارت به داسې شي ادعو یا اطلبو زیدن. نو بیا ادعو او اطلبو دا فعلونه حذف کړی شول او د هغې په ځای باندې یا حرف ندا دا راوړی شوه. وهو الفعل او دا ادعو او اطلبو دا افعال دي. فلا نقض علیه لہذا زمونږ په دې دعوه باندې څه اعتراض دا نه واردېږي. تر دې ځای پورې کومه مقدمه ده نو هغه مصنف بیان کړه. د کتاب په شروع کې مصنف دا خبره کړې وه چې زه به په دې کتاب کې یوه مقدمه به ذکر کوم او 3 به پکې اقسام ذکر کوم. او بیا مصنف په مقدمه کې 3 فصل ذکر کړل. د هغې خلاصه دا ده په لومبي فصل کې مصنف 3 خبرې ذکر کړې وي، د نحوي تعریف، دویم د نحوي موضوع او دریم د نحوي غرض و غایت. بیا په 2م فصل کې مصنف لومبی د کلمې تعریف ذکر کړی، بیا د کلمې اقسام ذکر کړي او د دغې اقسامو په خپل منځ کې وجه حصر ذکر کړی. بیا تر دې نه بعد مصنف د اسم، فعل، حرف د دې 3 وړو تعریفونه، د دوی د پیژندلو علامات او د دې 3 وړو وجه تسمیې ذکر کړی وي او د حرف په آخر کې بیا د حرف کم فواید دي په کلام عرب کې نو هغه هم ذکر کړی وي. او په دې 3م فصل کې مصنف 4 خبرې ذکر کړي څنګه چې مونږ د هغې ذکر به شروع کې وکړو چې یو یې پکې د کلام تعریف کړی دی، دویم د اسناد تعریف، دریم د کلام د حصول 2 صورتونه او په دې باندې چې بیا کم اعتراض شوی نو د هغې جواب یې ورکړو. بیا فرمایي وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ والله الموفق والمعين. وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ کله چې مونږه د مقدمې نه فارغ شو، فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ نو مونږه 3 اقسام دا شروع کوو. او د دې خبرې ذکر مخکې هم مونږه کړی چې په القسم الاول کې مصنف په اسم باندې به بحث کوي، په 2م قسم کې مصنف په فعل باندې به بحث کوي او په 3م قسم کې به مصنف په حروفو باندې تفصیلی بحث کوي. والله الموفق والمعين، الله جل شانه توفیق او مدد کوونکی دی، توفیق ورکوونکی دی او مدد کوونکی دی. بیا فرمایي القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفه. لومبی قسم دا د اسم په بیان کې دی، وقد مر تعریفه. مصنف رحمه الله په دې ځای کې د اسم تعریف ذکر نه کو او د هغې تقسیم کوي. نو په دې باندې دا اعتراض کیږي چې تا د اسم تعریف نه دی ذکر کړی او ته د هغې تقسیم کې. نو مصنف رحمه الله د هغې جواب ورکوي وقد مر تعریفه چې د اسم تعریف دا تیر شوی دی او دا ما مخکې ذکر کړی دی. او د اسم تعریف مصنف په دې الفاظو سره کړی فحد الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وهو ينقسم إلى المعرب والمبني. مصنف فرمایي چې د اعراب او د بنا په اعتبار سره اسم دا تقسیمیږي معرب او مبني طرف ته. او په دې کې وجه حصر دا دی چې اسم دا به د 2 حالاتو نه خالی نه وي، یا به مفرد وي او یا به مرکب وي. که چېرې اسم مفرد وي نو دا به مبني وي او اکثر علما فرمایي چې دا به مبني بر سکون وي، لکه زید، عمر، بکر، خالد. نو دا ټول مفرد دي. نو چې کله دا مفرد وي د بل لفظ سره نه ملاو نو دا به مبني وي. او که چېرې اسم مرکب وي نو بیا هم د 2 حالاتو نه به خالی نه وي، د مبني الاصل سره به مشابه وي یا به نه وي. که چېرې د مبني الاصل سره مشابه وي نو بیا به هم مبني وي. مثلا جاءني هؤلاء کې د هؤلاء اسم دی او دا مرکب دی یعنی د جاءني سره، لیکن دا مبني دی ځکه چې دا په مبني الاصل کې د حروفو سره مشابه دی. او که چېرې اسم مرکب وي او د مبني الاصل سره مشابه نه وي نو دا به معرب وي، لکه جاءني زیدون کې دا زید دا معرب دی ځکه چې مرکب هم دی او د مبني الاصل سره
مشابه هم نه دی. نو د وجه حصر حاصل دا شو چې د اسم د حصول اسم دا به د دوه حالاتو نه خالی نه وي، مفرد به وي یا به مرکب وي. که مفرد وي نو دا به مبني وي، او که چېرې مرکب وي نو بیا به د دوه حالاتو نه خالی نه وي. د مبني الاصل سره به مشابه وي یا به نه وي. که چېرې مشابه وي نو مبني، او که چېرې مشابه نه وي نو معرب. وهو ينقسم الى المعرب والمبني، دا اسم دا تقسیمیږي معرب او مبني طرف ته. فلنذكر احکامه فی بابین وخاتمه. مصنف فرمایی چې د معرب او د مبني کم احکامات دي نو دا به مونږه د اسم کم احکامات دي. فلنذكر احکامه، د اسم کم احکامات دي نو دا به مونږه ذکر کوو فی بابین، په دوو بابونو کې، وخاتمه او په خاتمه کې. په لومبي باب کې مصنف په اسم معرب باندې تفصیلی بحث کوي، او په دویم باب کې مصنف په اسم مبني باندې تفصیلی بحث کوي. او کومه خاتمه ده نو په هغې کې د معرب او د مبني نه علاوه د اسم کم نور احوال دي نو په هغې باندې به مصنف تفصیلی بحث کوي. فلنذكر احکامه فی بابین وخاتمه، پس مونږه ذکر کوو د اسم احکامات. احکامه کې د ها ضمیر د اسم ته راجع دی. فی بابین په دو بابونو کې، وخاتمه او په خاتمه کې. الباب الاول فی الاسم المعرب، د دې ځای نه مصنف لومبی باب شروع کوي. نو فرمایي چې لومبی باب دا د اسم معرب په بیان کې دی. اوس په دې کې به متدیل مصنف کم ترتیب ذکر کړی دی نو د هغې ترتیب ذکر کوي. وفیه مقدمه، په دې لومبي باب کې یعنی کم په اسم معرب باندې بحث کوي نو په دې کې یو مقدمه ده. وثلاثه مقاصد، او درې پکې مقاصد دي. لومبی مقصد دا د مرفوعاتو ذکر دی. دویم مقصد دې کې مصنف منصوبات بیانوي، او کم دریم مقصد دی نو په هغې کې مجرورات بیانوي. وخاتمه، او یو پکې خاتمه ده نو په هغې کې د اسم معرب کم توابع دي نو هغه به انشاءالله تعالی مصنف ذکر کوي. بیا فرمایي اما المقدمه ففیها فصول، په مقدمه کې څلور فصل دي انشاءالله تعالی په هغې باندې به مونږه بیا بحث کوو. اوس راځو مونږه د عبارت حل او د دې کې چې کم نحوي فواید دي نو انشاءالله تعالی دغه فواید دا به هم مونږه ذکر کوو. فإن قیل، دا ان دا حرف شرط دی، او قیل دا د فعل ماضی د واحد مذکر غایب صیغه ده، او دا د مجهول صیغه ده. نو دا خبره به هم مونږه یاد ساتو. که چېرې فعل معلوم وي نو هغې له به مونږه فاعل راوباسو، او که چېرې فعل مجهول وي نو هغه به نایب فاعل غواړي. فإن قیل، ان حرف شرط، قیل دا فعل لی، او په دې کې هو ضمیر دا نایب فاعل لی، او دا قول طرف ته راجع دی. فإن قیل نو دا د دې نه قول جوړ شو. فعل فاعل چې کله ملاو شول نو دا قول شو. او قد نوقظ بالنداء، نوقظ دا هم د صيغه واحد مذکر غائب فعل مجهول صيغه ده، او په دې کې هو ضمیر د نائب فاعل له، او دا حصر طرف ته راځي ده. فإن قیل کچری دا اویل شي قد نوقظ، ستا دا حصر دا مات کړی شو. بالنداء، بالنداء دا با حرف جار دی، او النداء دا مجرور دی. نو دا جار مجرور دا متعلق دی په نوقظ فعل فوري. نو فعل فاعل او فعل چې کله د خپل متعلق سره ملاو شو نو دا تداغي قول د پاره مقوله شو. نو قول مقوله دا شرط شو. نحو یا زید قلنا دا فعل بفاعل له، او قلنا دا دو فعل ماضی معلوم د جمع متکلم صيغه ده. او دلته به هم مونږه د اهمه قاعده یاد ساتو چې د فعل ماضی د مضارع امر نهی تدې چې دا کم گردان دی نو د واحد مذکر غایب او د واحد مؤنث غایب نه علاوه چې د نور کم دوله صيغه دي، د فعل ماضی د مضارع امر او د نهی د واحد مذکر غایب او د واحد مؤنث غایب نه علاوه د نور کم دوله صيغه دي. نو کچری فعل معلومو نو پدې کې به همیشه د پاره ضمیر د بفاعل وي،
او کچری فعل مجهولو نو دغه ضمیر به پکې د همیشه دپاره د نائب فاعل وي. نو دلته قلنا دا د جمع متکلم صیغه ده، نو دا نا ضمیر دا ولا فاعل دی. نو فعل فاعل دا قول شو. او حرف النداء، حرف النداء دا مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده. او قائم دا د اسم فاعل د واحد مذکر غائب صیغه ده، او په دې کې هو ضمیر کوم مستتر دی هغه حرف ندا طرف ته راجع دی، دغه ولا فاعل دی. او مقام دا مضاف دی. ادعو فعل بفاعل دا معطوف علیه دی، او حرف عطف. او اطلبو دا ولا بیا معطوف دی. نو معطوف علیه معطوف دا مضاف الیه دی، د مقام مضاف دپاره، او بیا مضاف مضاف الیه دا مفعول فیه دی د قائمون دپاره. دا بیا خبر جوړیږي د حرف الندا مبتدا دپاره. دلته به مونږ د مبتدا او د خبر په باره کې یو اهمه قاعده ذکر کو، اخو به مونږ له ځای په ځای باندې په کار باندې راځي. او هغه قاعده دا ده چې کله د کلام په شروع کې د معرفي په اقسامو کې د معرفه بالندا او د ضمیر منصوبی منفصل نه علاوه یو بل قسم راشي، چې کله د کلام په شروع کې د معرفي په اقسامو کې د معرفه بالندا او د ضمیر منصوب منفصل نه علاوه یو بل قسم راشي، نو دغه د معرفي قسم دا به مبتدا جوړیږي. او تدین وروستو که جار مجرور راغی، که فعل راغی، یا د الف لام نه بغیر یو اسم راغی، نو دغه جار مجرور، دغه فعل او د بغیر الف لام ولا اسم دا به ولا عام طور باندې خبر جوړیږي. د قاعده یو ځل زه بیا ذکر کوم چې کله د کلام په شروع کې د معرفي په اقسامو کې د معرفه بالندا او د ضمیر منصوبی منفصل نه علاوه د معرفي په قسمونو کې یو بل قسم وي، او تدین وروستو جار مجرور، فعل یا داسې اسم راشي چې په هغې باندې الف لام دا نوی داخل، نو دغه د معرفي کم قسم دی دا به عام طور باندې مبتدا جوړیږي. او جار مجرور، فعل یا بغیر الف لام والا کم اسم دی نو دا به ولا خبر جوړیږي. نو دلته هم د کلام په شروع کې حرف الندائی د معرفي په اقسامو کې معرفه به اضافت راغلی دی، او تدین وروستو دا قائم دا بغیر الف لام والا اسم راغلی دی، نو د حرف الندائی دا ولا مبتدا شو. او قائم مقام ادعو و اطلبو دا ولا خبر دی. وهو الفعل، هو دا ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده، او الفعل دا ولا خبر دی. فلا نقض علیه، لا دا لینفی جنس ده، او نقض دا ولا اسم دی، او علیه جار مجرور دا ولا خبر دی. و اذا فرغنا من المقدمه، اذا دا حرف شرط دی، فرغنا دا فعل بفاعل دی، او من المقدمه دا جار مجرور دا متعلق دی په فرغنا فعل پوری، لہذا دا شرط شو. او فلنشرع فی الاقسام الثلاثه، نشرع دا فعل بفاعل دی، نشرع فعل دی، او پدې کې انا ضمیر مستتر دا ولا فاعل دی. فی الاقسام الثلاثه، فی حرف جار دی، الاقسام دا موصوف دی، او الثلاثه دا ولا صفت دی، موصوف صفت دا مجرور دی د فی جار د پاره، او جار مجرور دا متعلق دی په نشرع فعل پوری. نو دا بیا جزا جوړیږي د شرط د پاره، نو شرط جزا دا جمله شرطیه شو. والله الموفق والمعين، موفق دا د بابی تفعیل نه، وفق یوفق توفیقا نه د اسم فاعل صیغه ده، او معین دا د بابی افعال نه د اسم فاعل صیغه ده. القسم الاول فی الاسم، القسم الاول دا موصوف صفت دا مبتدا ده، او فی الاسم دا جار مجرور دا ولا خبر دی. او تدې په باره کې هم مونږ دغه قاعده ذکر کړې وه، هغه دلته پیټ کیږي. د کلام په شروع کې د معرفي په قسمونو کې معرفه بالالف ولام راغلی دی، او تدین وروستو جار مجرور راغلی دی، لہذا د معرفي دغه قسم دا به مبتدا شي، او دا جار مجرور دا به خبر شي. وقد مر تعریفه، مر دا صيغه واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، او تعریفه دا مضاف مضاف الیه دا ولا فاعل، نو دا جمله فعلیه شو. او چونکه فاعل مرفوع وي، او نو دلته دا تعریف دا مرفوع راغلی دی، او د مرفوع کېدو علامت دا ضمه ده.
وهو ينقسم الى المعرب والمبني. هو دا ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدا ده، او ينقسم دا فعل او هو ضمیر مستتر دا پکی ولا فاعل له، او الى المعرب والمبني الى حرف جار. المعرب دا معطوف علیه دی، وهو حرف عطف، او المبني دا معطوف دی. نو معطوف علیه معطوف دا مجرور دی، دا الى جار دا پاره، او دا جار مجرور دا بیا متعلق دی په ينقسم او فعل پورې، دا ولا بیا خبر جوړیږي. او دلته هم هغه قاعده جاری کیږي چې د معرفي په قسم د کلام په شروع کې د معرفي په قسمونو کې ضمیر مرفوعي منفصل راغلی دی او تدین وروستو فعل راغلی دی. لہذا ضمیر مرفوع منفصل دا ولا مبتدا ده، او دا فعل چې کله د فاعل او خپل متعلق سره ملاو شو نو دا ولا خبر دی. فلنذكر احکامه فی بابین وخاتمه. نذكر دا فعل بفاعل، احکامه مضاف مضاف الیه دا مفعول به دی، او فی بابین وخاتمه فی حرف جار، بابین دا معطوف علیه دی، و حرف عاطفه و حرف عطف، او خاتمه دا معطوف. نو معطوف علیه معطوف دا مجرور دی فی جار دا پاره، جار مجرور دا بیا متعلق دی په نذکر فعل پورې. بابین دا د بابو تسنیه ده، او د تسنیه حالت جری په یا ما قبل فتحې سره وي، او د خاتمه عطف دا په بابین باندې دی، نو دی وجنه خاتمتین دا هم مجروره ده. الباب الاول فی الاسم المعرب. دلته هم د معرفي د کلام په شروع کې د معرفي په قسمونو کې معرفه بالالف ولام راغلی دی، او تدینه رستو جار مجرور راغلی دی. لہذا د معرفي دا قسم دا به مبتدا وي، او دا جار مجرور دا به ولا خبر وي. نو الباب الاول دا موصوف صفت دا مبتدا ده، او فی الاسم المعرب فی حرف جار، او اسم موصوف او معربی صفت. موصوف صفت دا مجرور دی فی جار دا پاره، او جار مجرور دا متعلق د ثابتون پوری، بیا هغه خبر شو د الباب الاول مبتدا دا پاره. وفيه مقدمه وثلاثه مقاصد وخاتمه. دلته به مونږه د مبتدا او د خبر په باره کې یو بل هم اهمه قاعده ذکر کو چې کله د کلام په شروع کې جار مجرور راشي، چې کله د کلام په شروع کې جار مجرور راشي او تدین وروستو یو اسم راشي، نو دغه جار مجرور دا به ولا خبر مقدم وي، او تدین وروستو چې دا کم اسم راشي نو دا به ولا مبتدای مؤخر وي. نو دلته هم داسې دی د کلام په شروع کې، یعنی د کلام د شروع مطلب دا دی چې یو ځای نه نوې خبره شروع کیږي. نو دلته دا فيه جار مجرور دا د کلام په شروع کې راغلی دی، او تدین وروستو اسم راغلی دی، نو دا جار مجرور دا خبر مقدم دی. نو فيه جار مجرور دا خبر مقدم دی، او مقدمه دا معطوف علیه دی، ثلاثه مقاصد دا معطوف اول لی، او خاتمه معطوف ثانی دی. نو دا معطوف علیه معطوف دا چې کله میلاو شو نو دا مبتدای مؤخر دی د فيه خبری مقدم د پاره. ثلاثه مقاصد دا معطوف دی، او چونکې د معطوف علیه معطوف اعراب یو شانتی وي، نو دی وجنه د ثلاثه دا مرفوع دی ځکه چې دا په مقدمتون باندې عطف دی، او دغه شانتی د خاتمتون دا هم مرفوع دی ځکه چې د دې په مقدمتون باندې عطف دی. وثلاثه مقاصد. ثلاثه مقاصد ثلاثه مضاف دی، او مقاصد دا مضاف الیه دی، او چونکې مقاصد غیر منصرف دی نو د غیر منصرف حالت جری دا په فتحې سره وي. اما المقدمه ففيها فصول. فيها دلته هم جار مجرور د کلام په شروع کې راغلی دی، نو دا خبر مقدم دی، او فصول دا ولا مبتدای مؤخر دی. نو په دې درس کې مونږه د مبتدا او د خبر دو اهمې قاعدې ذکر کړي. د هغې حاصل داو چې کله د کلام په شروع کې د معرفې په اقسامو کې د معرفه به اضافت او د ضمیر منصوب منفصل نه علاوه د معرفې یو بل قسم راغلی وي، او تدین وروستو جار مجرور فعل یا بغیر الف لام ولا اسم راغلی وي، نو دغه معرفي دا قسم د عام طور باندې مبتدا جوړیږي، او کم جار مجرور دی یا فعل یا بغیر الف لام ولا اسم دی نو دا ولا خبر جوړیږي. او دویمه قاعده مونږه دا ذکر کړه چې کله د کلام په شروع کې جار مجرور راشي او تدینه بعد یو اسم راشي، نو دغه جار مجرور د عام طور باندې خبر مقدم جوړیږي، او دغه اسم دا ولا مبتدای مؤخر جوړیږي. یو ځل مونږ بیا د عبارت ترجمه کو. مصنف فرمایی فإن قیل کچره دا اویلی شي قد نوقظ بالنداء ستا د حصر د دعوا د ماته شوه په ندا سره نحو یا زیدو، قلنا نو مونږ په جواب کې وایو
حرف النداء قائم مقام ادعو چې حرف ندا دا قائم مقام دا د ادعو او د اطلبو فعل. نو د اعتراض خلاصه دا ده چې په یا زیدو کې دا کلام دی او دا د حرف او د اسم نه جوړ دی. نو مصنف کم جواب ورکړی دی د هغې خلاصه دا ده چې دا د حرف او د اسم نه نه جوړ بلکې دا د فعل او د اسم نه جوړ دی. دا یا حرف ندا دا د ادعو یا د اطلبو فعل قائم مقام ده. وهو الفعل او د ادعو او د اطلبو دا فعل دی. فلا نقض علیه لهذا زمونږ په دې دعوه باندې څه اعتراض نه کیږي. واذا فرغنا من المقدمه کله چې مونږ د مقدمې نه فارغ شو فلنشرع فی الاقسام الثلاثه نو مونږ درې اقسام کم چې مونږ د کتاب په شروع کې د هغې ذکر کړی نو هغه شروع کوو. والله الموفق والمعین. القسم الاول فی الاسم لومبی قسم دا د اسم په بیان کې دی. وقد مر تعریفه ته دې تعریف دا تیر شوی دی. وهو ينقسم الى المعرب والمبني او دا اسم دا د اعراب او د بنا په اعتبار سره تقسیمیږي معرب او مبني طرف ته. فلنذكر احکامه فی بابین و خاتمه. ته دې احکامات به مونږ ذکر کوو په دوه بابونو کې او په یو خاتمه کې. په لومبي باب کې د معرب بیان دی، په دویم باب کې د مبني دی او په خاتمه کې د اسم د معرب او مبني نه علاوه چې کم نور احکامات دي نو هغه ذکر کوي. الباب الاول فی الاسم المعرب بیا په کم لومبي باب دی د اسم معرب په بیان کې دی او په دې باب کې یو مقدمه ده او درې پکې مقاصد دي او یو پکې خاتمه ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.